چې دا د ختم نبوت عقیده زمون د پاره د ایمان هغه جز ده، هغه حصہ ده چې د ایمان تصور بغیر د عقیدې نه نشي کېدی. چې کوم سړی د ختم نبوت د عقیدې نه واقف هم نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاتم النبیین عقیده د نه پیژني، دا مسلمان هم نه ده. علماء لیکلي دي بغیر. نو ختم نبوت بنیادی هغه عقیده ده چې دا د دې امت ته هغه عظمت ته دې په برکت ولاو ده چې کوم انبیاء علیهم السلام ته په تسلسل سره یو شان ملاو، نبوت نه علاوه د انبیاء تمام کردار د ختم نبوت په نتیجه کې د امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته حواله. که ختم نبوت نه بیا دې مدرسې جوړولو موږ ته ضرورت نه و، بیا ما ته دا کار نه و چې ما دا به د دین داعیان جوړېدو، دا خو د پیغمبرانو کار ده چې مونږ یې کوو. نو کار نبوت موږ ته د ختم نبوت په صدقه میلاو ده. نو ختم نبوت دا وجه ده جی چې قرآن منسوسی طور باندې څومره آیاتونه قرآن د ختم نبوت په عقیده راغلي دي، دنیا روایات دي، او خود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ګورا چې آخر کې د اکرامه رضی الله تعالی عنہ په قیادت کې د مسلمۃ الکذاب په مقابله کې کوم لشکر لګي دغه رسول الله اور کوي. او د رسول الله د وفات نه بعد د هغه عظیمی فتنه قلقمه صدیق اکبر کوي، د خالد بن ولید په جرنیلۍ کې د کبار صحابه او په معیت کې بدرینو چې کومه کارنامې په هغه جنگ کې سر انجام کړی دي. برا بن مالک چې د دې جنگ هیرو د جنگ یمامه او هغه مشهور باغ د یمامه چې هغه په حدیقۃ الموت سره مشهور سه او تقریبا 60,000 نه زیات مرتدین او د ختم نبوت منکرین جهنم ته ورسول په یو ځای باندې. دومره عظیم جهاد چې د هغې په نتیجه کې صحابو ته دا محسوس وا چې اوهو علما لاړ، قرآن لاړ. د جنگ کې صحابو کې علما او قراء دومره په مینې شرکت کړی چې په هغې کې تقریبا 1100 نه زیات علما، طلبا، قراء قرآن شهیدان شو. او دا وجه ده چې به ما عزتمندو د قرآن کریم د تدوین خبره شو. دا مسله اهمیت لري چې دومره صحابو بدریانو په ځان شهیدان کړ، علما صحابو په ځان شهید کړ، خو څه حیثیت په و چې کله هم کوم کذاب دجال چت کړی دا او د ختم نبوت تاج د خپونه لاندې کړی دا او د هغې کوشش یې کړی دا امت مسلمه د هغې مقابله کړې ده او هغه یې نیست و نابود کړی، د هغې کردار یې ختم کړی چې څومره متنبیانو کذابانو. معیشتمندو زمونږ په دې وطن کې زمونږ اکابرو چې کوم کردار پلے کړی ده سړی حیران سی جی. رضا قادیانی، غلام محمد قادیانی چې دی په خپله د دې خبرې اعتراف کوي برطانیې خودکاشته یو بوټی یم او اقرار کوي د دې خبرې چې د برطانیې د مخالفینو جاسوسي زموږ ذمواري ده او د دې اقرار کوي چې موږ د جهاد خلاف فتوا ورکړه د هغې دپاره چې د برطانیې خلاف په بر صغیر پاکوهند کې چې دا ختم شي. دا پیدا کړی انګریز ده. عزتمندو زموږ اکابرو اولا د هغې خلاف فتوا علماء لودیانه ورکړه
بیا په دې مسلې اهمیت اختیار کړ. هغه زمانه نه 1926 کې د باولپور احمدپور شرکیه د مولوی عبدالرزاق نامه قیدیانی چې مرتد شو هغه واده او هغه عبدالرزاق چې کله قیدیانی شو چې هغه لور سن بلاغت ورسېده فوري طور باندې مقامی عدالت کې ریټ دایر کړ د تنسیخ نکاح او هغه مشهور مقدمه چاله کړې ده. هغه مشهور مقدمه چې سن 1926 نه چې توي کو بیا سن 1935 کې دا غي فیصله کیږي هغه مشهور مقدمه چې هغه ډېر لوی دلایل باندې یو مشهور مقدمه ده دا غي باقاعده وکالت شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه او دیوبند براته او دا غي مقدمه پیروي وکولا او دا قیدیانانو پوهانو هغه ته شکست ورکړ او هغه مقدمه وګټل او دا غي د حق بیا فیصله خو عزت مندو هغه وخت کې په وطن باندې انګريز مسلط او انګريز په زمانه کې قیدیانی داغه خودکاش تا پودا نو هغه دې ترقی ورکوله هغه مخ هغه غیر مسلم نه غاڼه عزت مندو هغه خلاف علماء تحریکونه چلول جدوجہد وکړو چې دا په اسلام یو عظیم حمله ده. دغه حمله لپاره عزت مندو زمونږ کابر دنیا علماء پاغي کې فتوا راغلي ده چې پاغي کې رحمت الله قرآن رحمت الله علیه قاسم نانو تمام علماء به شریک دي او بیا عزت مندو عطاءالله شاه بخاری رحمت الله علیه زندگی دې توقف کړ او داسې یو لارې خپله کړه چې په هغې لارې باندې ډېر لوی تحریک یې وچلاو چې په هر صورت عیني طور باندې موږ دا خلک غیر مسلم ثابت کړو او عیني طور باندې دا غیر مسلم سي. خو عزت مندو هغه سن 1953 پورې ډېر لوی تحریک وچلېده خو د هغې تحریک په نتیجه کې 10,000 نه زیات پتنگان او عاشقانې ختم نبوت شهیدان سو جامع شهادت نوش کو ډېرې قربانۍ ورکړې. عزت مندو د هغې په نتیجه کې بلا شک یو شعور اجاگر سو امت سے یو تموج پیدا سو. خو عزت مندو انغانگ د انګریز وارثان لا ډېرو د هغې ایجنټان لا ډېرو حکمران طبقه نشوه چې موږ قانوني طور باندې قیدیاني غیر مسلم اقلیت وګرځو نشو کامیاب نشو. او وجه دا چې د هغې زمانې قانون ساز اسمبلی کې لیجسلیټیو کونسلونو کې د مسلمانو څه اهمیت نه علماو څه اهمیت نه مسلمان خو د علماو څه حیثیت نه. عزت مندو دا جدوجہد روانو سن 1970 کې چې الیکشنوں سے پاگئی کې څه کسان باقاعده قائدیانان منتخب سو او الته فوج شکار کړو جرنیلانې پیدا کړیو په دې ادارو ځکه چې عیني طور خو دوی لا کافر نو. بیا عزت مندو هغه حالات پیدا کړل چې مسلمان ویریدل چې خدای دې نه کا چې پاکستان قیدیانی سٹیٹ ڈکلیئر نہیں نن بستا دا ملک قیدیانی سٹیٹ. عزت مندو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر زمانے کی علماء حق دا باطل فتنی سرکوبی کړي دا داغي مخنیوي کړي دا د هرې فتنې پاکستان د جوړېدلو نه علماء ربانی ته سیاست کول دا ډېر ګرانه خبره وه ځکه تاسو ته پته جمعیت علما هند هغه خو د متحده هندوستان قایل نو دلته مسلم لیګیانو او د هغو هم علماو ته دا حق نه ورکوو چې سیاست یې کړی وی په دې میدان کې راغلي وی
الله تعالی د مفتی محمود سے رحمت الله علیه قبر د نور نه ډک هغه سن 52 نه باقاعده مهم شروع کو شبیر احمد عثماني صاحب ته ملتان ته راتلو دعوت ورکړل او الته یې باقاعده د جمعیت د ورکړه اول تنظیم هم جوړ او هغه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دغه امیر جوړ کو خو هغه کې بیا د ختم نبوت د تحریک په حواله باندې مشکلات پیدا شو مسلې رااله خو بیا هم عزتمند مفتی محمود صاحب خپل همت نه هاراو په ټول ملک کې وګرځیدو جهید علما د احمد علی لاهوري رحمت الله علیه په قیادت باندې په ملتان شي جمع کړو 56 کې احمد علی لاهوري رحمت الله علیه امارت باندې چا مجبور کړی دا مفتی محمود رحمت الله علیه چې امارت په حضرت تکي ته د جمعیت علماء هند اصل دالتا په وراثت ناسته مشتا او متقا هزاروی رحمت الله علیه تم ناظم عمومی نئی ابامیر د دې بانی په پاکستان کې تاریخی حقیقت دا د چې جمعیت علماء اسلام په پاکستان کې بانی مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه اللہ اکبر مهرباني زه خپل خبره ختموي ما عزت مندو هغه خپل تفصیلی خطاب کې ټایم هم کم دا خبره می دا کوله چې الله تعالی دې مفتی صاحب قبر د نور نه ډکی چې هغه مذهبي طبقه تا دیندار طبقه تا او چې هغه بالکل نا امید هغه شي ژوند پیدا کړ او د سیاست پلیټ فارم یې ورته مهیا کړ او دغه برکتو چې سن 1970 په الیکشن کې بیا علماء اسمبلی دلاړه چې د هغې قیادت مفتی محمود او دغه د ختم نبوت تحریک شروع شو او دا په څه بنیاد شروع شو هغې واقع خو مشهوره ده چې په ربوه باندې چې کوم چناب ایکسپریس را ده د میډیکل کالج سټوډنټانو او هغې باندې هغه حمله وکړه قیدیانیانو او هغې ځای نه بیا تحریک شروع شو او سید یوسف بنوري رحمت الله علیه د هغې ختم نبوت تحریک قیادت بهر کاو او نن په اسمبلی شي مفتی محمود رحمت الله علیه کاو او بیا سن 1974 کې 2 قراردادونه پیش کړو 90 دن مسلسل جدوجہد نه وکړو 11 ورځې مناظره وکړه کوی په اسمبلی شي او دا حقیقت یې په اسمبلی واضح کو چې دا یو غند ده دا د امت مسلمه په شفاف چهره باندې یو دبه ده دا لري عزتمندو بیا هغې په نتیجه کې مفتی صاحب رحمت الله علیه په اسمبلی کې دا جنګ وګاټه د دلیل په دنیا کې او د پټو غوندې سړی په دې مجبور کړ چې ختم نبوت په مسلې باندې دی دستخط وکړي عبدالحفیظ پیرزاده بیا راځي قرارداد مو کوي او بیا یې عزتمندو ټول اسمبلی په اتفاق رای منظوروي دا دومره لوی جنگ دا یې عزتمندو سیاسي علماو ګټلی دی چا ګټلی ده نن بیا هلته چې ډېر خلک په تاسو ته دا خبره کوي چې موږ خو د مذهبي علماو ډېر قدر کوو علما د موږ سر تاجونه دي علما ډېر عزتمن خلک دي خو کاش چې علماو سیاست نه کولی دا منافقت او دا ګندګي ده دا خبره کوي که نه دا سیاست یې چې نه کولی شي علما څومره پاک خلک ده د پیغمبر په مسلې راته ناست دي د پیغمبر په وراثت راته ناست دي د علماو خو موږ احترام کوو قدر یې کو خو کاش چې دا ملیانو دغه مولوي صاحب چې سیاست کولی دا شیخ صاحب سیاست نه کولی بخاري پړاوی مړه دا یې خط که او موږ خو یې تندي خپلو لاسونه یې خپلو ما عزتمندو دا بظاهر باندې ډېرې خوږې ترسکون مجلس ته خدا دې چا پیدا کرده ده دا دې قیدیانانو پیدا کرده ده ځکه چې قیدیانانو امیدونه په د ملک سیاسي علماو شنډ کړي دي که مفتی محمود د سیاست په میدان کې اسمبلی ته نه راتلی قیدیانانو ته بیا شکست میلاو نن چې موږ یوم الفتح مناو دا د مذهبي علماو په برکت نه
دا د پاکستان د سیاسي علماو د قیادت په برکت باندې په دغه مقام ته نن فایزي چې په ټوله دنیا کې د پاکستان د اسمبلی دا کردار نمونه جوړ شو. ټوله دنیا کې نن غیر مسلم هغه قیدیانی چې ګرځېدلي دي تا په برکت دي یا تا په برکت دي. علما د سیاست نه کوي. چې علما سیاست نه کوي خو بیا خو بیا دغه د یهودو ایجنټان کوي که تر اوسه به موږ وایي چې مړه خو مولانا لیونی سوی ده حقیقت وګوره ریاست مدینه جوړوي بیا یې نه پرېږدئ. اوس خو مو ولیده میاشتې اسمبلی وچلېده د یهودو دپاره. تاسو خبرې دا 2 میاشتې اسمبلی چا پاره وچلېده؟ دا د یهودو دپاره وچلېده. دا د IMF یو بله ذیلي اداره ده د هغې نیب ده هغې ته FATF وایي. هغه FATF فاټف چې ورته وایي فاینانشل ایکشن ټاسک فورس هغې جوړه دې دپاره ده چې په دنیا کې چاته مې خوښه او د هغې په زور باندې ما عزتمندو پاکستان مجبور کړی ده چې قانون سازي به کوي د یهودو دپاره واشنګټن دپاره. په زړو حکومتونو کې ډېر بد حالت په پاکستان راغلی ده خو په دې قانون سازي سن 1948 ایکٹ سے اما عزتمندو موږ له دوی غوښتله چې په دې کې ترامیم راوړو او قانون شهادت قرارداد د قانون شهادت مترادف ته وګرځي. دا راوړو علما ناست دي پوهان خلک ناست دي. یو جرم چې ته ثابتې دا په شهادت په ثابتې که په قرارداد به ثابتې. چې زه وایم چې مولانا امانت شاه مجرم ده ما ولیدو چې ده هلته فلاني سړي نه شاپېړ پورته کړله چې زه دا وایم خو چې ما دی لیدلی نه زه ګواهي پرې نه وکړه دی به ملزم وي مجرم به ځکه چې جرم په چا ثابتېږي په شهادت په ایویډنس په ګواهانو باندې ثابتېږي. دوی څه وایي چې نه اقوام متحده د چا په باره کې قرارداد پیش کړي چې دا مجرم ده بیا به دا مجرم افسوس خبره. لکه بل مثال درکوم د پاکستان چې کومه قانون سازي وکړله یې دو دپاره وکړله چې مثلا په افغانستان باندې د امریکې فوجونه د اقوام متحده د قرارداد مطابق راغلي دي د دې مخالفت که چا وکړو دوی دا قانون پاس کړو چې هغه سړی چې د هغې قرارداد مخالفت 10 کروڑه جرمانه پرې کوي او 10 کاله به قید تېروي. نو په افغانستان باندې د فوجونو مخالفت چا کاوه؟ د امریکې مخالفت څوک کوي؟ ها د کشمیر چې د هندوستان اړپ کو نن که اقوام متحده شي کشمیر قرارداد باندې هندوستان قرارداد راوړی چې دا د هندوستان حصه ده. اوس که د دغه قرارداد بیا چا مخالفت کو که هغه ادارې کو که هغه فرد 10 کروڑه به جرمانه ورکوي. دا قانون باندې پابندي ده که نه ده؟ دا د هیومن رایټس د بنیادي حقوق انسانیت خلاف ده او دا د ټولې دنیا چې مسلمه قاعده ده چې کوم د دنیا پر لیول باندې چې کوم قانون د هیومن رایټس خلافي اب کل ادمي لکه پاکستان په آئین کې دا لیکلي دي چې کوم قانون د قرآن او سنت خلافي اب کل ادمي د دنیا په قانون کې دا خبره لیکلې ده چې کوم شی د انساني حقوقو خلافي اب کل ادمي نن په موږ باندې هغه اما عزتمندو د انساني حقوقو منافق قوانین پاس کړل د چا په ذریعه باندې د یهودو ایجنټ په ذریعه باندې یهود نواز قوانین د FATF مطالبه باندې نن عمران خان په موږ پاس کړو او جشن مناوي موږ ډیره توره وکړه. وی ولې وی پاکستان موږ د بلیک لیست نه بچ کو کني دا روان ده د FATF په لیست کې بدای بلیک لیست ته تلاړ شي و ظالما دا خو په 2010 کې د پیپلز پارټي په دور کې بلیک اسمان رڼک شو څه چل شو الته مدا بیا د نواز شریف په دور کې دا پاکستان په ګری لیست کې بیا کله اسمان رڼک شو بیا له ګری لیست نه 2015 نه 2018 پورې وایټ لیست تر وصله او چې ته نه اهل او نه لایق راغلی بیا دې تا په 2018 نه بعد یہ تا په حکومت سے پاکستان بیا په FATF سے ګری لیست لاړ
او نن په توره ولاړه ده په سر یې وایي ګرې لیسټ نه بلیک لیسټ ته باندې لحاظه هر قانون ورسره ومنه. مولانا صاحب موږ ته دا په 2011 کې نه وایي خلکو موږ سره نه منله. زه سلام کوم د مولانا بصیرت ته چې 2011 کې کوم تحریک ته چلاو نن په هغې باندې د پی ټی آی حکومت مهر تصدیق ثبت کو او ویې ویل چې زه واقعي د امریکې او د یهودو ایجنټ یم. او موږ په دې کانفرنس ولې مجبور یو؟ ځکه مجبور نه کوم چې په 70 سال کې د حکومت نه وړاندې دومره د ختم نبوت ایکټ او د هغې آئین کې دفاع او د هغې ناموس رسالت قانون 70 سال کې دومره چا نه و چړلی لکه دغه حکومت کارندو چې په دغه 70 سال په ځای 2 کالونو کې وچړلی. نو دا د ختم نبوت مسلې ته خطره ده، ناموس رسالت مسلې ته خطره ده، زما د ایمان جز ده. بیا به زه په دې باندې غیرت نه کوم؟ ولې خالد فیصل ظلم وکړو، جبر یې وکړو، قانون یې لاس یې واخیستلی. قانون لاس یې اخیستل دا منو چې قانوني جرم ده، خو د محمد رسول الله عزت په لاس یې اخیستل د ما د عقیدې او د ما د شریعت جرم ده. دا د شریعت جرم نه ده؟ ایما عزتمندو دا خبره به دوی ته کوي جمهوریت العلماء اسلام جذباتي جماعت نه ده، سنجیده جماعت ده، په سنجیده بنیادونو باندې فیصلې کوي. 2200 خلاف ورزۍ د ختم نبوت او د ناموس رسالت په 1500 رجسټرډ دي په پاکستان عدالتونو شي او په تاڼو شي. په 1500 کوم یو اف آی آر باندې زما عدالت فیصله ورکړې ده؟ زما عدالتونه خو شټ دي، زما عدالتونه د دې جرأت نه لري چې د مغرب خلاف فیصله وکړي، ځکه خلک مجبور شو په دې باندې قانون په لاس راغلی. دا ته مجرم یې که زه مجرم یم؟ مولانا تورمان صاحب ډېره ښه خبره نن وکړه، دی به ته کوي انشاءالله چې ته د آئین غدار یې، آئین باندې عمل نه کوې. ته د آئین غدار نه یې چې څوک غره ته وخېږي ټوپک واخلي بیا د آئین ټوپک په لاس واخلي د آئین غدار ده، دهشتګرد ده. خو چې ته په آئین عمل نه کوې نو ته د آئین غدار نه یې. کی جمعیت علماء اسلام دا فیصله وکړه چې موږ به دنیا ته ثابتو چې دا حکومت سلیکټډ دا الیکټډ نه دا، عوامو نه ده منتخب کړی، دا د ما د عوامو ذهن نشي بدلولی. لہذا دنیا ته به موږ ثابتو چې د پاکستان عوام په ختم نبوت ځان قربانوي، د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ناموس ځان قربانوي. او دې لپاره موږ ټول تیار یو، ټول به تیار یو انشاءالله، ټول به تیار یو انشاءالله. قائد ملت اسلامیه په لاس به بیعت کوو انشاءالله العزیز. او دا بیعت به کوو چې دا سلیکټډ حکمران، دا د یهودو ایجنټ، دا د پی ټی ایف ایجنټ، د هغو د ایجنډې علمبردار جنازه به وباسو، دومره به یې پرېنږدو او ختم نبوت او د ختم نبوت مقدمه به همیشه داسې ګټو لکه چې مفتي محمود موږ ته ګټلې ده انشاءالله العزیز. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.